منگ دا امن آواز کڑے ہمیشہ او تکلیف هم برداشت کړي. موږ وی که زمونږ په وینو باندې امن راځي خیر دی، موږ ویني وقف کړي دي سرکار ته، خو موږ برداشت کړي دي. موږ د مولانا مصباح الدین لاش اوچت کړی، موږ د مولانا ولی الله لاش اوچت کړی، موږ د مولانا سلطان غنی عارف لاش اوچت کړی، موږ د نور اوچت کړي دي. د هغوی بچو ته ویلي چې خیر دی په ځان تیر کوي، الله به د دې اجر درکوي. خو موږ فساد نه دی کړی. وګوره یو خبره کوم، دا په دې مه عمل کوئ چې موږ نشو کولی. موږ خپل تپوس کولی شو، خو موږ بیا به هم برداشت کوو. خو دا کوم اصول دي چې تاسو ایف سی والا راولئ او زموږ په مدرسه کې کینوئ او هغه د هغې دپاره مورچه وګرځوئ. دا کوم اصول دي چې تاسو به خپل ادارې راولئ او زموږ مدرسې طالبان او مولیان به ترې نه وباسئ او هغوی به پکې کینوئ او هغوی به پکې ناست او بیا به موږ ته باني کوئ. چې نن په باجوړ کې د مولانا عبدالجبار په مدرسه کې ایف سی والا ناست دي او څه چاله په باجوړ کې امن راولو، نه دی راوسته او نه به راولي. خو مدرسه کې دي کینولي دي. ولې حکومت کمزوره سکولونه جوړوي، کالجونه جوړوي، یونیورسټۍ جوړوي، نو دی له دې هم ځای جوړ کړي دغه ځای کې که نه د مدرسې خوا کې د چا پټۍ ونیوي که نه وادي لیتې نه په هغې کې دې والله مورچه جوړه کړي. مدرسه دی مورچه ده چې په مدرسه کې کینولي او موږ کله یو در له ځو کله بل در له ځو منتونه کوو، نن یې کوو سبا یې کوو. زه دا اعلان کوم نن او ښه په کلاو غوږونو یې واورئ، مولانا عبدالجبار یوازې نه دی چې د هغه مدرسه به ستاسو مورچه سکول والا چرته قبضه کوي، مورچې والا جوړې کوي. زه نن دا اعلان کوم د باجوړ ملګرو ته، نن 4 تاریخ دی، 9 تاریخ باندې جمعه راځي او د جمعې په ورځ باندې چې مونځ وکوي ټول باجوړ به تحصیل ته راوځئ او هلته به درنک وي او په سړک به تر هغې پورې ناستئ تر څو چې مدرسه نی کلاو شوي. کوی به لاس اوچت کوي، بالکل به ټول ناستئ. 2 ورځې به تاسو ناستئ او چې بیا کلاو نه کي نو 9 10 او په 11 تاریخ به د دیر خلک ټول راوځئ او روډ به بندوي او کینئ به د 11 تاریخ نه، او چې تر 11 کلاو نشي نو بیا به 12 او 13 په 13 تاریخ باندې سوات خلک به ټول راوځئ او روډ به بندوي او ټول به کینئ در نه به کوئ. او بیا به دغسې 2 ورځې بعد ټول پاکستان کې ملګري راوځي او موږ به روډونه بندو. زمونږ خوالې په کمزورتیا مه حملوي، زمونږ مدرسې هم بند کړي دي او کورونه بند کړي دي. مولانا عبدالجبار به کله یو ځای ته ځي او کله بل ځای ته ځي. زه نن حکومت ته درخواست کوم، خیر دی درخواست کوم چې 9 تاریخ نه مخکې ایف سی والا ولا د انتظام وکړي، که سکول والا را کلاوئ او که بل ځای والا کلاوئ هلته دې کښېنئ، یا دې د کلي خلکو ته ووایي او بیټک دې ورته خالي کړي او مدرسه او کور هغه دې خالي پرېږدي چې دی ځي او خپل کور کې دیروي او طلبا خپل سبق وایي. که دی طالبان خپل کنټرول کولی شي سنبالوی شي ډېره ښه، ګینې مولانا صاحب به هم طالبان نه دیره کوي، خپله به پکې دیروي. خو دا نه چې مدرسې دې موږ جوړو په سوالونو او په چاندو او په منتونو او حکومت ایف سی والا راولي هغه پکې کښېنوي او بس مدرسې د دی مورچه ده، کله په بونیر کې او کله په دیر کې او کله په سوات کې. زه نن دا درخواست کوم تر 9 تاریخه او 9 تاریخ ته به ټول باجوړ راوځئ او نور ملګري به هم حمایت له چې څوک ځئ نو انشاءالله ځان به رسوي او موږ به هلته درنه کوو، موږ به روډونه بندو. ټولو وعده ده